رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. دا دعا متعلق میں خبر شروع کړې وه او غالباً دا 13 جمعے میں پاغی مختلفو دا دعا آداب وغیرہ میں ذکر کړو. نن دته یو د دعا د قبلېدو یو بل داسې لفظ خیم چې انسان اوی نو الله پہ خوشحاله شي او دعا قبلې، او دا الفاظ ټولو پیغمبرانو استعمال کړي. اغه لفظ څه دی؟ دا الله خو ډېر نومونه دي، لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. دا الله خشته نومونه دي، ښکلي نومونه دي. نو که تاسو د الله نه سوال کوئ د الله دی نوم باندې سوال وکئ. ښکلي نوم د الله، خشته نوم. یو سړی چې یو بادشاه له لاړ شي او د هغه بادشاه نه څه مطالبه کوي یا خط ورته لیکي، نو دا ورته نه وایي چې نوم یې صرف والي پلان کې، هغه له لقب ورکوي. هغه ته وایي صدر پاکستان، یا هغه ته وایي امیر المؤمنین، د مسلمانانو بادشاه، عزت مآب، اپې خوشحاله شي. او چې ختم چاته لیکي نو په هغه خط کې که ورته وایي کې پلان کیا، نو پې خفه شي. او چې هغې سره ښه القاب ولیکي، عزت مآب، قبله فلان، خدمت جناب، نو هغه پې خوشحاله شي چې د ما خو صفتونه وکړل. نو څنګه چې مونږ په خپلو صفتونو خوشحالیږو، الله هم په خپلو صفتونو خوشحالیږي. بلکې الله قرآن کې مونږ ته وایي چې د ما ښکلي نوم والی نو مانه سوال وکړئ، خشته نوم. نو د الله خو خشته صفتونه دي، ښکلي نومونه دي، خو چې تقریبا ټولو پیغمبرانو د الله کم صفت ذکر کړی دی هغه لفظ د رب دی. رب څه ته وایي؟ په دې ځان پوه کې مونږ ټول خلق وایو رب. رب معنا مونږ کوو پروردګار، پالونکی. دې معنا ده غلطه نه ده، خدا وړه معنا ده. رب اصل کې څه ته وایي؟ زمونږ طالبان وایي په معنا د مربي دی، او د رب په معنا د مربي تربیت څه ته وایي؟ دی وایي تبلیغ الشیء، ایصال الشیء الی کماله شیئن فشیئن. زه به په تاسو پوه کړم، دا بیضاوي نه مې خبره وکړه. نورم علماو لیکلي دي، خو مطلب یې یو دی چې یو شی ته په قلار قلار د هغې خدمت کې، د هغې پالنه کې، د هغې سوکۍ کې، او هغه یو مقام ته ورسېږي، دې سړي ته رب وایي او د ده دې کار ته تربیت وایي. لکه زمیندار دی، هغه جوار وکرل، هغه جوار ته کله خور اچوي، کله دارو اچوي، کله د هغې نه ګوټ کوي، دا سخابوټي ترې وباسي، او کله ورته دا غاړې راوچتوي. تاسو کله بعضې فصل ته تلی اچوئ، او بیا پې کله چې لوی شي نو د هغې نه بعضې فصل نه خلک شاخ تراشیم کوي او کمال ته ورسي، وږې ورکي یا یو بوټی میوه وکړي. تا دغه بوټی کرلی دی، مثلا د خرمانۍ او شاخ تراشي ته کې دارو اچوي، لاندې ورته هغه بعضې خلک د چونې دغه م اچوي چې وینه بینه نه کوي، دارو هم پې اچوي او کمال ته ورسېږي. دا زمیندار مجازي رب دی، مربي، او د ده د کار ته تربیت وایي. دقه رنګې الله ته مونږ رب وایو. رب څه معنا؟ رب العالمین. اوهو دا الله نه ما سوا چې څومره مخلوقات دي، دا ټول رو رو په قلار قلار کمال ته الله رسول دی. بعضې سیس په یو ټکې کمال ته رسول دی، او بعضې رو رو په قلار قلار. الله وایي زه چې اراده وکړم ان یقول له کن فیکون، او صرف الله دا وایي چې کن نو کېږي. دا الله کار زمونږ په شان نه دی، خو الله چې څومره کارونه کوي رو رو تدریجن کوي. مخلوق ته ښایي چې ګوره زم یو کار په قلار قلار کوم، جذبات به نه کې، که تم یو کار کې په قلار قلار کوه. مور په ګېډه کې نطفه وه، د دې نطفې نه خو په یو 15 ورځې کې ماشوم الله جوړولی شو.
الله دا طاقت ته اغه نطفه سلويخ ورځ الله ساتله بیا ته د وینې یو لوتله جوړه شو علقه سلويخ ورځ الله ساتله دا غینه د غوخ یو ټوکړه جوړه شو مزغه وته وي سلويخ ورځ الله بیا پالله په مور په ګډه کې نو خشتا انسان ته جوړ شو د مور په ګډه کې خولې نو نه میاشتې چې پوره شوې کم او بیش نو په یو طریقه الله د مور د ګډې نه بار راویسته نو بیا رو الله ولا هوا ورکړه او به ورکړه مور ولا ورکړه د مور تربیت ولا ورکړه د مور په سینه کې پې ورته الله پیدا کړل دا ماشوم نو پیدا نو پېنو چې کله ماشوم پیدا شو د مور په سینه کې پې رالل هغه پې اوسکل په خپو کې د ګرځېدو طاقت ورته پیدا کړ په سترګو کې د لیدو طاقت الله پیدا کړ په غوږ کې د اورېدو طاقت پیدا کړ په ژبه کې د ژړا طاقت ماشوم چې نه جاړي دا بیمار دی دی به مور ته الپسه وي دی خو خبرې نشي کولی دی وجاړي نو مور به پیښي چې یا اوږې دی یا تږی دی یا دته تکلیف دی که ده نه جړل دی به مړو مور به ورته اړونیزدې هم نه ورتله څه پته به لګېده دا ذات چې دا د مور ګېډه کې د دې نطفې نه دا ماشوم یو کمال ته ورسو رو زلمې بیا واده او بیا بوډا دې ذات ته رب وایي د دریابونو نه هواګانې اوچتې کړې بخارات هغې نه وریځ جوړه کړه دا وریځ اوبه دي اوبه دا مکمل اوبه دي بخارات دي نری نری قطرې دي د اوبو هغه بخارات یې رو را په مخه کړله په مخه کړل هوا یې ورپسې کړه او چې کوم دی د باران ضرورت یې نو هلته ته الله باران راووری دې ذات ته رب وایي دا رب دی رب اوبې روانې کړي دي دا رب دی اسمان یې جوړ کړی دی دې ته رب وایي اونو لا طاقتونه ورکوي دې ته رب وایي الله دا څومره ښکلې صفت دی یو ځای دوه بوټي پیدا دي یو ځای دوه بوټي زرغون دي یو اوبه دي یو هوا ده یو ځمکه ده یو خوره ده د یو میوه یو شان دی د بل شان دا میوه چې کوم ذات پیدا کوي دې ذات ته څه وایي رب ورته او بعضې داسې وي لمارونو چې د یو تیغې نه دوه بوټې راوتي تیغه یو ده او دوه بوټې ترې راوتي دي د یو میوه یو شانتې ده د بل میوه بل شانتې ده یو څانګه کې میوه یو شانتې ده بلکې بل شانت کې ده او بیا وګوره ورته مالټې ته ځکه نه کیمیکلو جوس به جوړ کې خو چې په مالټه کې الله خپل کم جوس تیار کړي دي د چا پلار مغزي نه جوړولی خلق وی لکه دا مکو دا کیمیکل دی پړه تیاره راولي دا نقصان ورکوي لیکن وی اوریجنل خورا ډاکټر وی کیمیکل والا مخوره کم خوره اوریجنل دا اوریجنل چې چا جوړ کو د مالټې په پوستکي کې او د کینو په پوستکي کې کم جوس دی او د ګني په پوستکي کې په بن کې چې دننه اوریجنل کم جوس دی دا چې چا جوړ کړی دی هغه ته څه وایي رب الکه دا الوا ده او مړه دا ټول پکې کیمیکل دی دا مخوره آها مخوره څه وخورمه بس مخوره الوا کیمیکل دی الله د کیلې په پوستکي کې د خشته الوا جوړه کړې کیله الوا ده خوره بېغمه خوره اوریجنل شی دی نقصان هم دله نه درکوي د ام په پوستکي کې درته الله پاک کم خون پیدا کړی دی دا د ام په دې دننه پوستکي کې چې دا کم مټاس او خوږوالی دی دا مو ګوره د کیلې خوږوالی مو ګوره د کینو خوږوالی مو ګوره د ګني خوږوالی مو ګوره هر یو د بل نه جدا دی او د دنیا چینی چې واچې که پیو کې اچې او که په اوبو کې اچې یو خوند به د چینو الته د یو میوه یو شان خوند د بل شان خوند د بل شان خوښ انسانه بیا هم ته نه ګورې خدای نه منې انسانه د دې تریخ ام د ام پاڼه وګوره ترخه ده د ام پوستکي باندې چک ولګوه تریخ دی په دې تریخ ام کې الله پاک دله کمه میوه جوړه کړې ده ماشاءالله څومره ښکلې اعلی ام دی څومره ښکلې میوه ده پکې دننه د مالټې پاڼه وشو که خوړی یې نشي ترخه ده
څانګه باندې چک ولګوه ترخه ده او مالټه پکې څومره ښایسته او دا رنګ وله چا ورکړ د یو میوې یو شان رنګ د بل شان رنګ او بیا راشه دغه جوس دی چې دا کم په مالټه کې دي پنور ولاړه ده دا ګنې پنور ولاړ دی لاندې ورته ډیران پروت دی څښا کېږي نه او چې د هغه پوستکي نه د ګني پوستکي دا ګنې هر بند ځان له یو ګیلاس دی او د هغې نه د هغه جوس وویستل نو ورته یې کېده لږ ساعت پس ښه شي چې د الله په ګیلاس کې ونه څښا کېدل مالټه چې په هغه پوستکي کې وه چې الله والا کومه بنده پیاله جوړه کړې ده نور هم پې لګي ماشین پې کښېني مچان هم پې کښېني ډیران د پاسه ولاړه ده او دوړ هم پې لوځي نه څښا کېږي خو چې د هغې ګیلاس نه د مالټې جوس وویستل لږ یې د فرج نه بار کېده چې څښا کېږي که نه څښا کېږي د حفاظت چې څوک کوي هغه ته څه ویلی کېږي رب ځکه خو چې پیغمبر سوال کوي آدم علیه السلام دنیا ته راکوشو نو څه وایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربا په ځان مو زیاتې کړی تا وی موږ اونې له ګوتې موړه بس وشو دا کار اگر چې قرآن کې الله فرمایي فنسیا ولم نجد له عزما شیطان داسې قسمونه ورته خوړلي وو چې د آدم علیه السلام نه د خدای حکم هېر شوی بیا هم الله ته زاري کوي خدای ته مو نه بخې نو کار خراب دی نو آدم علیه السلام دلته څه وایي الهنا نه وایي چې یا الله بلکې څه لفظ وایي ربنا ربنا ای زمونږ ربه حضرت نوح علیہ السلام چې کله قوم نه تنگ شو په تکلیف شو 9.5 کاله قوم ته دعوت ورکو چې قوم نه تنگ شو ډېر تکلیفونه رسول نو څه لفظ استعمالی الله ته سوال اوچت که ربي ای زما ربه های های څونه ښکلی لفظ لا تذر على الارض من الكافرین دیارا بس خدای دا کافران تباه کړه او حضرت ابراهیم علیہ السلام چې کله بچی رکوټې ماشوم او ښځه بیبي د بیت الله خوا کې اس دق دق بیابانو ما درته قصه کړې پرېښودل او ځان له شو خدای ته ډېر وجړل نو الله ته څه وایي رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع پروردگار خپل بال بچ مې په یو وادي کې په یو خوړ کې چې اس فصل پکې نشته پرېښودل پروردگار ته مال شه بس رب لفظ خو زه درته نن د موسی علیہ السلام چې کوم د رب لفظ سره کوم سوال کړی او الله غله کوم کمالات ورکړي نن د تا ذکر کوم حضرت موسی علیہ السلام خو فرعون سره اوسېده واقع مې مخکې ذکر کړی ده فرعون سره اوسېده د فرعون په محل کې اوسېده فرعون په خپل زویوالی نیولی و د بني اسرائیلو د قوم نه غټ دغه دوه قومونه په مصر کې هغه وخت کې یو د فرعون قوم او یو د موسی علیہ السلام قوم موسی علیہ السلام راوته دی بار چکر لګي ګرځي دوه کسان په جګړه دي یو د فرعون قوم والا او یو د موسی علیہ السلام قوم والا هغه د فرعون قومي چې دی هغه د موسی علیہ السلام په دې قومي ظلم کاو نو قوم باندې بنده خفه کیږي هغه موسی علیہ السلام ته آواز وکړ هغه ته خو پته وه چې دا زمونږ د قوم الک دی او موسی علیہ السلام کرا فرعون کرا لوی شوی دی آواز یې ورکړه موسی علیہ السلام راغی څه چل دی وی دی په ما ظلم کوي هغه ته وی ظلم ولې کوې دی الک سره لکه د فرعون قومي ته وی ظلم ولې کوې هغه خو د فرعون دغه نوکر و هغه د سره ګرم شو ستا پکې څه دي چې ګرم شو قرآن شریف کې الله فرمایي فوکزه موسی علیہ السلام یو سوک ولا ورکړه چې سوک یې ورکړه سړی پرېوت د هغه یو سوک نه مړ شو یو الله ته پته وه یو هغه هلک ته پته وه چې چا موسی علیہ السلام ته آواز وکړه د موسی علیہ السلام قومي او یو موسی علیہ السلام ته بل خو مړ شو څوک نو موسی علیہ السلام هم پریشانه دی خو غږ نه کوي هلته خلکو وی سړی چا وجلی چا وجلی دی بچا غږ نه کو او چې د چا په سر کې لال هغه خو الویلی نشي کوی خو هغه ته هم پانسي میلاویږي بل ورځ چې ګوري هغه هلک بل چا سره نښتی دی
او موسی علیہ السلام په بیا راغی او आवाज یې ورکړ راشه وی دا سړی را سره جنگ کوي دنه خو مې خلاص کا موسی علیہ السلام وی تا خدای غرق کړه دا خو نقصان ټول ستا دی ما خو پوه شو چې پرون د بل سره جګړه کوله ادې را باندې په سکو او ځای ته را باندې ورسو او نن بل سره د جګړه شروع کړې ده چې راغی نو د خپل قومي ته ادب خو ورګه تا ته چل خیمه بس پوه شو چې د سړي سوق خو پښتانه ویل کوي د بشیر جان سوق خو د موسی علیہ السلام سوق دی مضبوط دی پوه شو چې پرون خو یو په سوق والے دی او ځای ته رسول دی او کنه نه مال سوق راکه خو نن ما باجه کوي نو هغه ورته وی اے موسی دا ته څه کې او یې په ما غزار کوي دا ته څه کې پرون یو ملک او نن ما وجنې ځان نه پزمکه کې ولوي جبار او یو زورور او بدمعاش جوړول غواړي بس موسی علیہ السلام ته وام دینا خو پرون یو سره جګړه نن بل سره خدا خبره هغه له کوړې دي چې پرون یو وجلې بس هغه لاړو د فرعون دربار کې درخواست ورکړه چې هغه پرونی سړی هم هغه موسی وجلې او زمته نن خدای بچ کړم د فرعون پړه کې مخکم شکونه چې ممکن دا الک هغه لکی چې زمان بادشاہي والے او ما برباد کی دې سره شکونه نورم زیات شو او موسی علیہ السلام تم پتو لګیدله چې د فرعون دربار ته خو نشمته کلالم گرفتاری می فورا فرعون میټینګ راوغوښت الکه دغه موسی چې ما کم لوی کو ماشوم مې لوی کو په زویواله مې نیولې دي هغه خدا چلو کو بس هغه فیصله وکړه وې دا نیسو گرفتارو د سزا ورکو یو خسړیو په هغه مجلس کې موسی علیہ السلام سره مینا وا اراغه موسی علیہ السلام ته وی ګوري دل استا متعلق فیصله وکړه نسی دي پری دي نه او بیا دې وجنی خپل باسا موسی علیہ السلام د مصر نه پیاده روان شو مدین تلا مدین ډیر کافی مزل دی د مصر په ډېر لوی تکلیف باندې لاړ ډېر لوی تکلیف باندې نه ورسره پیسې شته نه بل څه شته نه بل څه شته لازمه خبره د کتابونو کې خو نشته خو چې د قافله مافلې سره به خامخا مرګري شوي ځکه بغیر د قافلې نه څوک تلی نشي څه به مزل کړي مدین ته ورسېد مدین ته چې ورسېد دا د مصر نه د فرعون د علاقې نه ډېره زیاته لرې ده او ډېره بار ده نو هلته کې یو اونه وه د هغه اونې لاندې د څملاست ستړی و سوری دی او د هغې په غاړه باندې یو کوي و هغه کوي نه به خلکو څاروي سیرابول او اوبه به یې ترې وړې اوس هم په ډېرو علاقو کې داسې اوبه کمې نو یو غټ کوي وي د هغې نه خلک راوړي او په هغه کوي یو غټه بورقه وه چې هغه یو کس به ګرګړۍ نه شو تاولی ګڼو کسانو به ګرګړۍ تاوه اوبه به یې رستې شپونکیانو هغې ګډې چیلې سیرابولې هغې به ګرګړۍ رسته اوبه به یې خپلو ګډو چیلو ته اچولې د کوي په غاړه چې کوم حوضي هغې به څکلې بیا نور یو دوه جینکې وې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي ومن دونهم امرأتان تذودان دو جینکې وې هغې سره ګډې چیلې وې هغه جینکې حیانا کې وې خپلې جیلې ګډې چیلې اخوا منې کولې چې د سړو له را نشي خو دا سړي ظالمانو دوی چې کله هغه خپلې ګډې چیلې سیراب کړې او خپل مشکونه برابر ډک کړل نو د کوي په سر باندې یو غټه تیږه هغه کېښوده چې دا اوبه څوک استعمال نه کړي دا زمونږ په کارېږي یا څوک پکې ونه غورځېږي یا څوک یې راته ګنده نه کړي غټه تیږه یې پې د پاسه کېښوده او په هغه حوض کې څه معمولي ویښ کې اوبه موبه پاتې وې دغه جینکو ته یې هغه اوبه پرېښوده او دوی لاړل موسی علیہ السلام هغه جینکو ته وی دا څه کوئ تاسو دا ګډې چیلې نو به کوئ وی نه تر څو چې دا خلک نیتلې مونږ نه ورځو حیانا کې د سړو سره مونږ یو ځای خپلې ګډې چیلې نو به کوو چې دوی لاړ شي اوبه کوو به چې څنګه هغې لاړل خو لږې غوندې اوبه پاتې وې د موسی علیہ السلام رحم راغی په هغه جینۍ باندې او راغې هغه تیږه چې لسو دولسو کسانو به اوچتوله هغې په یو لاس اوچته کړه وخت به یې کېښوده پیغمبري طاقت دی پکې هغه بورقه چې لسو پنځلسو کسو به په شریکه ګرګړۍ تاوه هغې په خپله تو کړه راویستله او هغه جینکو ته یې حوض ډک کړه وی شابه خویندو
دا ساروی سیراب کې وبکه جنکو ګړې چیلې ساروی سیراب کړل ویلی دل چې دا لک خو څوک مسافر دی د دې علاقې نه دی د بار نه سړی چې راشي خلک یې پیژني او د سفر آثار هم دی پې او جامې هم داسې د سفر دی او ستړي ستومان هم معلومیږي او طاقتمن هم ښه مضبوط دی جنکې لاړې دغه تیږه واپس په کوي کېښوده او لاړ په خاورو د پاسه موسی علیه السلام سملاسته او الله ته سوال کوي او دقه زما غرض دی زمارونو الله ته سوی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر یا الله اے زما ربا ګور دلته کې سوی رب لفظ اے پروردگار اے هغې ذاته چې دا ټول مخلوق دی پیدا کړی دی رب دا معنا اے هغې ذاته چې دا ټول مخلوق دی د نیست نه هست په قلار قلار رسولی دی اے هغه ربه چې دې ټول مخلوق کې دی بیا بعضو خلکو له په قلار قلار رب دغې ته وي خشته خشته شکلونه ورکړي انی لما انزلت الی من خیر خدای چې ته کوم خیر مال راکې زه ورته محتاج یم خدایه خیر دنه غواړم الله تا نه خیر غواړم ستا خیر ته محتاج یم خیر نازلونکې ته چې کوم خیر او بهتري راکې ماله خو الله محتاج یم سملاس بس الله دعا قبوله کړي په ټک قبوله شو جنکې لاړې او پلار ته یې ویل دا جنکې څوک وی دا د شعیب علیه السلام جوړه یو پیغمبر لونه دی دغه دوه لونه دي نورې څوک نشته وی بابا یو هلک راغلی دی مونږ ته باندې دغه ټولې قصې ورته وکړلې ګړې چیلې سیراب کړې او بابا داسې معلومیږي لکه چې څوک مسافر دی څوک یې نشته بې کسه بې څوکه معلومیږي پلار ورته ورشه بچی راولې یوې ورپسې ولېږله راله ورته وی راځه ان ابي یدعوک زما بابا دی غواړي تا مونږ له ګډه چیلې سیراب کړې د هغې اجرت دیالي مزدوري درکوي موسی علیه السلام خو وی چې اوس څه میلو شي خوراک په خوړل غواړي څه دلته به زه څه کومه رشته دار نشته کور نشته قومي نشته خپل نشته د ډوډۍ درک نشته پیسه نشته څاروي نشته څه به کومه وی بابا مې غواړي تا له هغه ما مونږ له د ګډې چیلې سیراب کړې ما ورته لوې نو تا له د هغې دیاړي مزدوري درکوي ډېره ښه ده روان شو ورسره چې ورسره روان شو دا جنۍ مخکې ده موسی علیه السلام ورپسې دی فورا موسی علیه السلام پوه شو ورته یې ویې داسې کار وکړه ته د ما نه مخکې مه د ما نه وروسته ده ته چې ما نه مخکې دی ستا په دې خپو هوا لګي دا لوپټه ده پړونې دې لقۍ را لقۍ ستا د خپې ما ته ښکاري ته ما نه وروسته ده ما نه مخکې مه ده او زه به دنه مخکې چم چې په تا مې سترګې ونه لګېږي ګوره هغه پیغمبري آثار پکې پراته او ما ته د شان آواز را کوه ښي طرف ته تاو شه یا ګس طرف ته یا داسې داسې او جینۍ خو پوه شوه چې سړی خو طاقتمن هم دی ښه مضبوط او سړی خو حیاناک هم دی امانتګر هم دی چې ورسېد شعیب علیه السلام ته نو شعیب علیه السلام ته ټول تپوسونه وکړل وایه بچې د کوم ځای نه راغلی څوک یې او څنګه د علاقې ته راغلی د ورته ټولې قصې خپلې وکړې چې دقسې زه د مصر د علاقې نه راغلی یم مضبوط ظالم بادشاه دی فرعون ماشومان به د بني اسرائیلو وجل زه چې کله پیدا شو مور په صندوق کې واچولم صندوق یې بیا په دریای نیل کې وغورځوم هغه د فرعون محل ته ورسېده هغوی اوچت کړمه هغوی لوی کړمه او بیا دقسې سړو جګړه کوله یو مې پکې باجه کو زه به په خپله ژبه کې ویم هلکه دا ګوره هغه نه دي ویلې ښه زه بعضې وخت یو ټکي ویم بیا ما ته یو سوچ او ځل ټلیفون وکړه وایي دا چا ویلي دي ما چې ته یو ځل د فرعون نوم اخیستی مې فرعون ټیزن یو شاګرد ټلیفون وکړه جي وي دا ټیزن لفظ په کوم کتاب کې دی مې دا زما کتاب کې دا خو په قرآن او په حدیثو کې نشته خو لکه د هغه چاته مونږ ټیزن وایو چې هغه بېعزته غوندې انساني ذلیله انساني
نو ما ته خپل الفاظ سره تعبیر وکړو. نو دا تعبیرات خلک کوي په خپل الفاظو کې، سبا دا خبره نه ده. نو هغه فرعون نه راوتښتېدم. شعیب علیه السلام خو لاول هغه له تسلي ورکړه، ای بچې نجوت من القوم الظالمین، فکر مه کوه، بس د هغې نه خو خدای بچ کړی، هېڅ فکر چې ونه کړي. او داسې ته خدای بچ کړي چې دلته د هغه بادشاهي نه چلیږي، نه دلته د هغه بادشاهي شته، بلکل بې فکره اوسه، هېڅ غم چې ونه کړي. چې لږ مطمئن شو موسی علیه السلام چې د باباجي خو را باندې رحم راغی، د فرعون نه بچ شم. نو اقا جینۍ ورته څه وایي؟ وی بابا وی مزدور خو به نیسې که نه دې ګډو چیلوله، ځکه مونږ خو سرورو لوی شوي لوی یو پیغلې کېږو، بیا خو مونږ ګډ چیلی نه شو سرولی. نو دا مزدور نیسه که نه. ان خیر من استاجرت القوي المنی امین، مضبوطم دی پهلوان، مزدور کم یو پکار دی چې طاقتمنی مضبوطی کار کولی شي، ځان پسې خپې نه راکاږي. او دویم دا دی چې خیانت هم پکې نه، دکې امانتګریم ده. د نوکر دقه دوه بهترین صفات دي چې کم کار لدی اونې واغه کار کولی شي قوي، دا معنا. اوس هم چې یو سړی نوکری کې اخلي، نو چې کم کار لی ته مقرری چې په هغې د طاقت او قوت وي، او امین چې امانتګري، خیانت پکې نه. لکه زمونږ د پاکستان د خزانو والا څنګه امانتګر دی، ټول به جنت ته ځي که خیر انشاءالله. ولې؟ ځکه چې زمونږ ستاسو وینې زوې او ټکسونه او امانتونه سنبالې ښودي دي درله انشاءالله. ای های خدایا، یو قوم د سیلاب زدګانو پیسې خوري، یو مخلوق د هغې ماشومانو بچو وینې زوې خوري، یو مخلوق د هغې کونډو رونډو وینې زوې خوري. دا مخلوق به هم چغې وایي خدای ته چې خدای ما وبخه، دا به هم جنت ته تلل غواړي. پنشن پسې خلک لاړ شي، پنشن پسې هغه خپل پنشن ولا بې رشوته نه میلاوي. 80 کاله غریب تیر کړل په دا محکمه کې، رښتیا وایي ځای لاړ شي چې چا پنشن 80 کاله پس دی ریټایر شوی دی، خپل پنشن پسې ځي، نو دلې دغسې ورکوي. هلته ورشه پیل وړه، هغه دفتر کې چې کوم کې دین لوی شوی دی، هلته ورشه، هلته هغه بابوله، هلته هغه ته پیسې غواړي. بل مله چې راځې نو ښې برابرې رویت کړي. دا ولې؟ دا دم دا لوبه کړې ده، په دغه کورسای چې دی ناستو ریټایر شو، دم دا لوبې کړې دي. افسوس دی، ډېر افسوس. جاپان کې زه تللی وم یا په ډېرو ملکونو کې ګرځېدلې، هلته چې د حکومت نه قرضه غواړي یا حکومت شی درکوي، کور کې په کمپیوټر کې او ټک ټک نارې کو، په کمپیوټر به دلار سره ځي، نه منډې شته نه ترړې شته. سبا راشو بل ورځ راشو، سبا راځو بل ورځ راځو، بیا وایي بل ورځ راځو، بیا وایي بل ورځ راځه. توبه مې دی خدای ته. او ججانو سره د خدای تاریخ مه مقرره وه چې په هغې ظالمانو ور واوړي. نن وکیل نشته دی، نن جج صاحب په چوټی دی، نن خلق ډیر دی، بل روز تاریخ دی، میاشت پس بیا تاریخ دی، 2 میاشتې پس بیا تاریخ دی، 3 میاشتې پس بیا تاریخ دی. اوس جج صاحب بدل شو، بل به راځي، هغه به بیا تاریخ مقرروي. نو سړی مړ شي نو نوسي ته یې فیصله ورسي. الله دې انصاف زمونږ په قوم کې او زمونږ په مشرانو کې پیدا کړي. ما ورته وي دا 2 صفتونه دي په دې هلک کې، طاقتمن هم دی، امانتګر دی، چې په لاره راتلم زه یې ځان نه رسته کړم، ما ته یې کتلم. موسی علیه السلام ورته بچې یو کار وکړه، بس ما سره نوکر شه، یو لور به دله در کوم، ما سره وخت تیر که، 8 کاله وخت که دی ما سره تیر که، 8 سال. ستا خوښه ده، ته خو نیټه شوه، خو که 10 دې پوره کړل نو ډېر زبردست کار به وکړې. دې 2 جنکو کې به یو دله در کوم، ما سره مزدوري کوه. موسی علیه السلام ورته وی اوشوه خبره، بس وی الله زمون په دې عمل باندې وکیل نگهبان دی، فیصله شو. حضرت موسی علیه السلام له خدای د شعیب علیه السلام غوندې پلار ورکړه. ګوره د رب فایدې ته ګوره، فرعون سره شو، دا فرعون نه لاړ، خدای د هغه ظالم نه خلاص کو. شعیب علیه السلام پیغمبر سره شو، هغه به ورته ډېر څیزونه مو ښایي.
داغه سره صحبت بم راشي د بل پیغمبر سره ځکه وروسته ولا خدای پیغمبري ورکې ښځه به م ورته میلاو شي ډوډۍ م میلاو شوه تیار کور م میلاو شو پلار م ورته میلاو شو او داسې پلار چې د شعیب علیه السلام پیغمبر غوندې پلار دا د دغه رکوټې ټکي برکت و چې لاس الله ته اوچت که اوسې وې رب ای زما ربه تم چې کله محتاجه شي رښتیا وایي چې موږ محتاجه شو نو بغیر د الله نه زموږ حاجت بل څوک پوره کولی شي نه نو موږ به څه وایو موږ به دقه وایو چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر ډېره زبردسته دعا ده کنی پښتو کې وایه یا الله چې ته کوم خیر نازلی پروردګاره ته خو ستا طرف نه خوا هر وخت خیر نازلیږي ربه زه ورته محتاج یم ګوره الله پوه شي چې د دې سړي خو دا عقیده ده او ایمان ده چې خیر د ما په لاس کې دی الله پوه شي چې دا سړی خو ما قدرت والا مني الله پوه شي چې دا سړی خو محتاجه دی او ما ته خوله واضح کړې ده زما وروڼو په خدای قسم چې په انسان او بیا په مسلمان الله ډېر زیات خفه کېږي قسم مې راته وخوړ یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ہائے ہائے فی ای صورت ما شاء رکبک اے بندہ پخپل سخی او پخپل مہربان رب اولی غرور کے قبر کے اگر رب چتے پیدا کرے او بید اللہ خشتخ کل شکل درکا خشتخ دو قامت دل درکا او چې کوم شکل د الله خوښو تعالی درکو څلور بولي باندې ونه ګرځولې لکه د څاروي په شان دی د خر په شان د سپي په شان پیدا نه کړې ښکلی عقل او دماغ یې درکو نو ته ولې په دې رب دوکه کېږې چې ما نیوی نه شي او غلطې خبرې کې ګډې وړې خبرې کې نن دې پیسو خلک غولولې دي په دې سوشل میډیا ورشه وګورئ نن خدای پسې خلک خبرې کوي نن دغه رب څوک نه ماني چې دا ښکلی شکل یې ورکړی د غرب نه مني چې په سترګو کې د لیدو طاقت ورکړی ولې پیسې او د عیش او عشرت لیوني کړي دا خلک نو دا یو ټکی موسی علیه السلام او رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر نو ګوره لومبی خدا چې کور میلاو شو مفتو کې میلاو شو پلار میلاو شو د شعیب علیه السلام په شکل کې خویندې میلاو شوې د شعیب علیه السلام د لونو په شکل کې مال دولت ورته میلاو شو کور میلاو شو د فرعون نه خدای بچ کو علما لیکي 8 سالې ورسره تیر کړل یا بعض علما وی 10 کاله تیر کړي دي چې کله پوره کړل نو اقا لور اقا جنیغه چې کوم ورپسې تلې وورې وستو اقا ورته په نکاح کړه او موسی علیه السلام شعیب علیہ السلام ته پته و هغه ته پته و چې د کې پیغمبر آثار شته بچې وایه اوس خو دې 10 کاله تیر شو اوس خو به د فرعون نه به یېرې مور ملاقات لکه ضرور دی رور یې هارون علیه السلام ستا څنګه خوښه ده وایي باباجي که دې خوښه یې زه به لاړ شم ځان سره یې بیبي راواغېسته هغه وله ګډې چیلې هم ورکړې او یې بچې دننه یو امسا راواله ولې امسا ضرور وي چې چا سره ګډې چیلې وي په دې امسا ورته اونه څانګه ښکته کوي پاڼې ماڼې پرې خوري دا ډېره ضروري وي الاړ یو امسا یې راواغېسته چې بچې دا کېده بله راواله هلته درې څلور پرتې دي بله راواله هغه یې کېښوده کوټه کې چې بله یې راواغېسته او بیا هماغه لاس لراله بچې دا ته ما نه دي ویلې چې دا کېده بله راواله هغه یې کېښوده چې بله یې راغېسته بیا هماغه لاس ته ورله چې راغې زخه بس وي پرېږده ده همدا وه یو څه دا الله تعالی مقرر کړې ده علما وي دا هغه امسا وه آدم علیه السلام 10 څیزونه د جنت نه راوړي یو پکې دا امسا وه او دا رو راتله خدای موسی علیه السلام له ورکړه یو قول زما په خیال د ساوي لیکلی او که د خازن لیکلی چې کله را روان شو بیبي ورسره ده ګډې چیلی ورسره دي نو کوهې تور خواله راورسېد دا د وادي سینا سر دی دقلته کې وادي تیه او وادي سینا شروع کېږي بیبي ته دقلته له ماشومانو د پیدا کېدو تکلیف پیدا شو و شپه ده
او د شپې نه علاوه نری نری څاڅکي هم شروع شو، باران هم شروع شو. څوک شته هم ورسره نه، یو دی یوې بیبي ده او ګډه چیلی دی ورسره. یا خدای پاکه دا به څه کوم؟ دغه لار نیغه راغلې ده د بحر قلزم په غاړه باندې نیغه راغلې ده مصر ته. او ډېر لوی مزل دی صاحبه، زه تللی یم کوهي تور ته، تقریبا 9 ګنټې یا 8 ګنټې فلین کوچ کې مونږ مزل کړی. ګاډي کې ښه سپیډ ګاډی او ښه اعلی نوې ګاډی، دا بکسه فلین کوچ هغې کې تللی وم. او صاحبه نوې ګاډی اعلی او بهترین روډ، دا ټول په وادي سینا کې تیر شوی دی، وادي تیح چې ورته ویل کېږي. 9 ګنټې 8 ګنټې مزل دا به دې لګیا دی پیاده اوس کوي، راځي به مصر. دا د ګاډي 8 ګنټې پیاده خو دې ډېر شی جوړي. چې دغه کوهي تور ته دې راورسېدو، دا بیبي ناجوړه شوه، بیماره شوه، د ماشومانو کیس دی، څوک شتم نه، باران دی، یخنیره شپه هم ده. نو د مخامخ اور ولید، اور نو خو دته اور ښکاره شو. نو بیبي ته وی انی آنستو نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدن. وی ته دلته کښېنه، دا اور چې بلیږي خو هسې نه بلیږي، څوک به یې که نه، اور خو خیراتي داسې نه بلیږي. نو زه ورځمه نو ګورمه د اور خوا کې که څوک وي، څوک زنانه به یې، نارینه خامخا به څوک وي، نو ستا مدد به مو کي، دله به راولم. او دې وخت کې د اور ضرورت هم زنانه ته د ګرمۍ لپاره، نو تاله به یو شغله څه اور به هم درته راوړم. بیبي یې دلته پرېښوده او موسی علیه السلام لاړ. دغه علاقه لږه دغه ځای لږ اوچت دی، ده ورته تللی چې لاړ. هلته کې یو اونه ده او دا اور د هغه اونې په سر کې بلیږي، او عجیبه اور دی، نه لوګي شته نه تو شته، او ناشنا اور دی، په شنه اونه کې بلیږي، او نه لاندې ایرې نشته چې ګنې ایرې را پرېوځي، یا پاڼې ماڼې راوغورځېږي، یا څانګو کې څه بل شي او لاندې راوغورځېږي، دا هېڅ هم نشته. نو دی حیران شو چې خدای دا خو دې اوس پریشان دی بیبي دپاره. نو دی یو شغله راواغېسته او هغه اور ته یې ونیوله، خو اور نه دی که، او یو تجلی دی، یو نورانیت دی چې اور ته څنګه نیسي هغه ته اوچت شي، چې دی نور نیسي بیا اوچت شي. دا حیران دی چې خدای دا اور خو عجیبه دی، دا خو په دې اونه کې ګرځي، نه تو شته نه بل څه شته، زما شغلې نه اوچتېږي. دقې دوران کې ورته اواز وشو، موسی انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادي المقدس طوی. موسی زه غور نه یم، زه ستا رب یم. دغه یو تجلی و، مونږ دا نه وایو چې دا الله په دې شکل و، عیاذا بالله، دا یو تجلی و، بس الله تعالی د خپل قدرت یو ظهور و. زه ستا رب یم او سپلی دی و بس، او ته په کوم ځای کې دا ډېره مقدس ځای دی او طوی نوم دی. بس موسی علیه السلام فورا سپلی وایستلې، او دا اواز چې اورېده که نه، ورته الله ښیي چې ګورې دا اور زه نه یم، اخو مخامخ و اواز یې د هر طرف نه اورېده. علما لیکي کله به یې داسې کړې این انت یا رب، کله به یې داسې کړې این انت یا رب، کله به یې داسې کړې این انت یا رب. رب ته کوم ځای یې؟ الله خو په یو مکان کې نه، الله خو زمونږ په شان وجود نه لري، د الله خو خپل یو ذات دی، نه مونږ ته صفت معلوم دی، نه مونږ ته کون حقیقت معلوم دی، هغه الله ته پته ده. خو الله به منو د خپلو صفتونو سره. بس رب العالمین ورته هلته وحی ورکړه، وی تعالی ما پیغمبري درکړه، او زه داسې مهرباني وکړه فرعون ته ځان رسوه، ډیوټي مې درته ولګوله، هغه ته نصیحت مقرر کړه، او بیا د سوال وکړه الله ما له خو د پیغمبري راکړه، خو ما له مرګرې پکار دی، فرعون نه خو ما سړی م وجلی دی، او خو ډېر لوی ظالم بادشاه دی، زه به څه کوم ورسره. او د ده ژبه هم هغسې ګویایي پکې نه وه چې کوم پکار وه، نور فصیح دا نه چې فصاحت و بلاغت پکې نه، د پیغمبر ژبه فصیحه بلیغې، خو هغسې روانګي ماله یو ورور مانه هغه زمانه ډېر خشته تقریر کوي، زه هغسې تقریر نشم کولی کوم چې زما ورور هارون کوي، ویا مې هم در سره پیغمبر کړ. دا د چا برکت شو چې د الله سره ملاقات وشو، او دا الله ورسره خبرې وکړې،
او دا پیغمبری ولا ورکا پیغمبری ریلوی منصب دی او رور ورطا هارون پیغمبر کو دا دا اقا یو رکوٹی ٹکی برکت تے جدا اللہ نے سوال کرو کہ رب انی لما انزلت الی بن خیر فقیر اللہ ستا خیر تا محتاج زمان رب دا دا یو رب ٹکی برکت تے فرعون نبت شو شعیب علیہ السلام سره وخت تیر کو بی بی ورته ملاو شو غړي چیلې ملاو شو خپل وطن روان شو پیغمبري ملاو شو رور پیغمبر شو الله وسره خبرې کوي رب العالمین دا غونه لته ما سره ني سحمدم د زمکه نه لګو چته دا تغالاقه مونږ چلاړو اتفاق دو چې پاغه روز باندې منگ تا نوکرانو وی چه نن خو دا چوٹی داو سبا نا او بل روز با ملاقات ستاسو دن انٹری کی گی نن بند ہے ولی وینن دا یہودیانو دا عبادت روز دا التدری عبادت گاہو رہی یو دا مسلمانانو جماعت تے او یو ورسرا دا عیسایانو گرجا دا او یو دا یہودیانو عبادت خانہ دا وینن دا یہودیانو دا عبادت روز دا نن دا مسلمانانو ندا نو ما یو خدای دا با سکی گی دا با اتا گینٹے واپس دو بیا با بل رو درازو منگ سر خوروزیم نشتا دے دا خوڑی را مشکل دا اگا منگ دے که ناسو یو بودا باباو اگا عربیہ که ما تاوی ما دا خوڑی را گران را لکا بابا جی میں سر طریقہ نکی گی ما تاوی طریقہ در تا جوڑن دلتا ادرے گی بابا را تاوی وی دا یو وفد را غلی دے دا ترکیان دی و دا چینا دی او دیل حکومت پرمیشن ورکڑ دی اجازت دوی تا میلاو دے تاسو چی دوی کلزی دی که بمیانس کیو درے گیا زم وردن نکوم خو چی پا دروازه وردن نشو بیا سنشتا مون سلور کسان موگی دیر خدا بچه اگا ٹیم دا بوی برابر شو اگی دا وی رازے نو مونگم پاگوی که وردن نشو پاگا دروازه چی تیو کس پاکی ابل تاوی دا خوی پاکی ندی دا خوی بل شان بل سوک دی وی دکا ترکیانم پی جندلی کی گو چینا والا خوخکارا پتا لگی دا چیتی بیتی پوزی موزی نیولی خوخکارا معلومات دی نوی چی دا خو نا اغا دی نا دا دی خو ما اغا باباوی غگ مکا پیو باسیں بس مونگ پا کیو وط دس یو گلے و پاگی گلے کلانو التدوی فرضی دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام تصویرون جوڑ کردی فرضی او التا کے بیا یو کوئی دے پاگی دا شیشے سر پروت تے حالکہ میں دا کوئی کم دے وی دا اغا کوئی دے چی موسیٰ علیہ السلام لاللہ دا موجدے پتا وردل توبہ پیدا کردی ویغتے و بس کلی دے بیا یو گلے کے مخ کلالو اغا اونا اسم پاگا گلے کے والانا دیر عجیبہ دا کنا سلورنیم زر کالا تیر شتونا سلورنیم زر کالا اقا اونا اسم التا والانا دا او دا سے زمان پا خیال پا شواروز کی با پی نیمہ گھنٹا نور لگی باقی پی نورم نہ لگی نور چی لگ غندے ووڑی و پوٹے غندے و لگی بیاتی پناشی زکا پا بادے کے دن ندا چھت پہ برا کلاو دے لگ غندے نور پہ دا سی نیمہ گھنٹا با پی لگی ادرے پا و باقی پہ نہ لگی نو چی پا کم بوٹی نور نہ لگی خوچی گی سلور نیم زر کالو شو آغا اونا اقا سے والاڑا دا مونگ والا خوالا ورلو دا سی یو ڈے پا دا یو کیارے غندے پاگے کے والاڑا دا خلق لاندے وطا والاڑی لاسم والا وروڑی چی پانلو لے سانگی بزنی او دا سی نرے سانگی راویزان دیری لکا دا رامبیل چامبیل پشان او عجیبہ کیفیتی مانی زحمت میں بچے چی کم آیتون دلتا رب العالمین پخپل لستی موسیٰ علیہ السلام تا یا موسیٰ انی انا ربک فخلعن علیک میں دا دے تلاوت زگماتا پخشتا آوازو اگر ترکیانو لخونا ربی ورطا نوال تلاوت ورطا او چینا والا مسلمانانو پاکی اغیلم نورطا زانی زغمت چی تلاوت شروع کا غیر دون خوندو کو چی طول خلق ورطا پتا ماشا شو میں پخکل آوازو کا دا چا برکت شروع دا جا غرکوٹی ٹکی چی رب لفظ موسیٰ علیہ السلام استعمال کر رب لفظ اللہ دونا میرا بانش او لاندے دا غزین لاندے چی دا کم دے موسیٰ علیہ السلام بیا راغی نو بیا والا خدای پاک خدای لبچے مورکڑے اللہ والا پاسانا معشوم مورکڑے او بیا دا غزین واپس رالل مصر تا او پا مصر کے بیا دا فرعون تے دعوت ورکا غوگدہ قصر چی دا بل وحبیرتو کما انشاءاللہ العزیز خو صرف پا دے میں تاسو پویولے چی اللہ نا سوال کوئے
لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. نو دا الله دا خپل نوم الله آیا مخکې کوي دا الله صفت دا نمونه دا الله صفتونه دي نو الله په خوشاليږي. روزي رسان ربا په دې خوشاليږي. بخون کی مهربان ربا، سخی ربا، حفاظت کون کی ربا. دا رب لفظ وسره لګ مرګري کوي دا وسره وای دا د خدای ډېر قدرتونو ته اشاره ته نو الله خوشاليږي. الله به مو دعا قبول کړي ان شاء الله العزیز. جلو کې د ګل دراز خور وفات شوی نه، الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي، الله دې وبخي او الله د آخرت خوشاله نصیب کړي. ټول وارثانو الله صبر ورکړي. انارو باغ کې فیض الله کاکا وفات شو، ها الله دې وبخي او الله دې ټول وارثانو له صبر ورکړي. او قلا کې د کاشف خور وفات شوی ده، الله دې غم وبخي، الله دې وارثانو له صبر ورکړي. او بعد مرګرو خطونه دعا د پر را لګري دي، الله تعالی دې ټول دعاګانې قبول کړي. دا جی ها ابراهیم جی صاحب بالکل زمون دوست مدینه شریفه کې پاتې کیږي، الله دې ول ډېر خیر ډېر خوشاله ورکړي. او دا زمون مرګري د جمع بدر خان هر ورځ راځي داغه نه پرخو علاقینا داغه یو ماشومه ده لوري ده او هسپتال کې داخله ده او ډېر داسې غریب په تکلیف کې ده. دعا وتو کې الله ولا روح صحت ورکړي، الله روح صحت ورکړي، الله شفا ولا ورکړي. اللهم اشفع شفاء عاجلا. یو جمعه قضا کوي که زه دلته یم او که دلته نه. خدا زمونږ یو څو ملګري دي، نجیب الله خان دی او قادر خان دی، بدر خان دی او زمونږ نجیب الله خان دی. دا زمونږ یو جمعه او امین صاحب دی، دا نه قضا کوي. که زه نه یم بیا هم راځي. خدا دا چې نن هغې غریبانان مریض د تلي دي، دعا وکړي چې الله ولا روح صحت ورکړي، الله شفا ورکړي. او یو ماشوم پیدا شوی چې الله هغه ماشوم نیک عمله او صالح دیندار لوي کړي. زموږ ملک صاحب دی رحمت ملک صاحب هغه ته هم دعا وکړي، یو بچی دی حافظ دی چې الله په ټولو بچو خوشحاله کړي. هغه سره هم څه ملګري راغلي، نور دوستان زموږ ډېر د پېښور یو ځای بل ځای نه راغلي میلمانه. الله ټولو له د خیر او خوشحالو زندګي ورکړي. یا ربا یا ربا مونږ تا ته محتاج یو، الله زموږ دعاګانې قبول کړي، رب زموږ دعاګانې قبول کړي، رب مونږ د هر قسمه فتنو آفتونو امن کې وساتې. رب موسی علیه السلام له دې څومره خوشحالۍ ورکړي او ټول چا چې دنه سوال کړی دی الله تا ته پې هېڅ کمې نه راځي او زموږ پې خدایه ډېر لوی کار کېږي. رب تا نه سوال کوو زموږ بیمارانو له شفا ورکړي. خدای که هسپتالونو کې دي خدای زموږ بیمارانو له شفا ورکړي. الله رب شفا ورکړي، رب شفا راکړي. الله چې څوک بیماران دي او الله سخت بیماران دي سیریس، الله تا کې طاقت ته تا غم جوړولی شي، خدای هغې له روغ صحت ورکړي. یا الله که څوک پریشان حال دي پریشانی په خوشحالو بدله کړي. د چا اولاد نی رب اولاد ولا ورکړي، د چا نارینه اولاد نی نارینه اولاد ولا ورکړي. زموږ نجیب الله خان هم بیمار دی، یو دو ورځې غریب ما سورې د هسپتال کې هم تېرې کړې دي. دعا وکړه چې الله غلم روغ صحت ورکړي، الله ولا شفا ورکړي. زموږ امین دی هغه کور والا بیماره، دعا وکړه چې الله روغ صحت ولا ورکړي، الله شفا ورکړي. تاسو چې څومره دوستان راغلي الله چاته چې څه ضرورت دی او حاجت دی ضرورتونه او حاجتونه ولا الله پوره کړي، په خوشحالو ولا پریشانۍ بدله کړي. پروردګار کاروبار کې د چا کمزورتۍ الله کاروبار کې برکتونه پیدا کړي. یا الله تم د مخلوق د شر نه وساتې، الله د حاسدینو د حسد نه وساتې، الله د بغضیانو د بغضونو نه وساتې، الله د بد نظرو د بد نظرو نه وساتې، الله د زنانو په سرونو د حیا او د پردې صادر واچي. خدای څومره زنانه چې زموږ आवाज اوري، زموږ بیانونه اوري او اسی وي او نیکانی زموږ د دعاګانو تمه کوي. خدای ته د خیر او برکت او خوشحالو زندګۍ نصیب کړي. او الله زموږ د جمعې د جمع چې څومره مقتدیان دي څومره دوستان دي، یا الله ته راضي شي، الله د زړه مقاصد او حاجات پوره کړي او د هر قسم پریشانونو په امن کې وساتي. څوک چې د میلمنو خدمت کوي، د ګاډو د درېدو خدمت کوي، نور خدمت کوي، هغې له خدای د دواړو جهانو خیرونه د دواړو جهانو خوشحالۍ نصیب وګرځولی کې برحمتک یا ارحم الراحمین.